ویل کېږي چې د یو ملک د ترقۍ لپاره د ښو لارو او پلونو جوړول د وخت ضرورت وي، د کومې سره چې نه صرف اوږدې فاصلې لنډې شي بلکې په تلو راتلو کې اساني هم را پیدا شي. ولې د بدقسمتۍ نه د ملک دننه بعضې داسې منصوبې هم شته کومې چې د کلونو راسي د ځنډ ښکار دي او د کروړونو روپو فنډونو لګولو وروسته هم سرته نه دي رسېدلي. د ملکنډ تاڼه سیمه کې د سیند د پاسه ملکنډ یونیورسټۍ ته شروع کړی شوی پل منصوبه هم د تیر 15 کالو راسي ویجاړه پرته ده. په کال 2002 کې د دې پل منصوبه شروع کړی شوې وه کوم چې لا تر دې دمه سرته نه دی رسېدلی. په کال 2010 کې راغلي خونړي سیلاب دغه شوی کار لا وکړو خو د وخت حکومت بیا دغه پل په جوړښت کار پیل کړو. ولې لا تر دې دمه ځایي خلک د دې پل جوړښت ته سترګې په لار دي. لکه دې خلکو ته ډېر زیات مشکلات دي، لکه د دې 15 کاله د دې پل وشو د اوسه پورې د حکومتونه بدل شوه خو لکه چا د دې باندې دغه ونه کړو. ما د حکومت ته دا خواست دی چې یاره په دې پل باندې زر ته زره کار شروع شي. بل موږ ته دونه غټ تکلیف دی چې بهی موږ په هغه چکدرۍ باندې راتاویږو. په دې باندې بیخي څونه کار روان دی، نه به دغه روان دی، میاشتو په دې باندې کار بني کار به دغه خو چې کار به چالون شي د 3 سالو وروسته لپاره دغه لپاره شپږ اتو مزدوران به کار کوي، زیات به کار نه کوي. نن سبا خو وړوکي کورونه جوړېږي په هغې کې لس 2 مزدوران په هغې کار کوي او زه سټوډنټ یم، په خپله بیټې کومه، زه د یونیورسټۍ ته هم راځو دغه کېږو خو هم د ډېر ګران پرې وځي. تقریبا 15-16 سال کېږي چې دی په هغه ځي باندې دی او لږ لږ کار کېږي. یو ټاټکې دی چې کله راځم یو ټاټکې مسالې او یو 2-3 لیبره ولاړ دي او هېڅ هم دې کې هېڅ داسې کار نه کېږي چې موږ مطمئن یو چې دې کې کار روان دی. د تاڼۍ کلي بیشتره زده کوونکو سره عام ولس هم د میلیونو سفر وروستو په ډېره ګرانه یونیورسټۍ ته تګ کوي. که چیرې په دې منصوبه یو ځل بیا کار پیل کړی شي او دا منصوبه سرته ورسولی شي نو نه صرف د میلیونو فاصلې به په منټونو کې بدل شي بلکې زده کوونکو ته به پوهنتون ته په تګ راتګ کې اساني پیدا شي. عمران دریاب، خیبر نیوز، تاڼه، مالکنډ.